قرآن خصفا اعلان کړی دی چې کله به په تاسو باندې مهنګایي راځي. مخکې نه موږ ته وارننګ را کړی دی، خبردار کړي هم یو. وی که دا کار مو کو خو ټیک ده، په سکون کې به وي، او که عمر نه کړو نو ګراني به د باندې راځي، تنګي به د باندې راځي، قات به د باندې راځي. څه اعلان یې کړی دی او د دې مهنګایي او د ګرانۍ دپاره یې څه سبب ښودلی دی قرآن. نو څه وایي؟ ومن اعرض عن ذکری، ومن اعرض عن ذکری، چا چې زما د ذکر نه مخ واړو، ذکر نه مراد قرآن دی، چا زما د قرآن نه مخ واړو. قرآن نه مخ اړول دا یوازې دا نه چې مثال تلاوت یې پرېږدي، د قرآن نه مخ اړول دا هم دی چې یو ملک دی، د مسلمانانو ملک دی، ولته د قرآني نظام نافذ نه وي. یو ملک آزاد شوی وي د اسلام په نوم باندې وي، او قانون پکې د انګریز چلیږي. په عدالت کې فیصله په قرآن نه کیږي بلکې د انګریز په کتاب باندې کیږي. نو دې ته وایي د قرآن نه اعراض کول، د قرآن نه مخ اړول. نو قرآن څه وایي؟ ومن اعرض عن ذکری، چا چې زما د کلام نه مخ واړولو، د ذکر نه مخ واړولو، فإن له معیشتا ضنکا، نو د معیشت به زه تنګ کمه. معیشت روزګار دا به ختم شي، پیسه به کم شي، هر شی به د ده د وس نه وځي چې دا یې والي. معیشت به تنګ شي، کمزوری به شي. نو دا قرآن اعلان کړی دی. نو قرآن سبب څه ښودلی دی د ګرانۍ؟ د قرآن نه مخ اړول. نن سبا المیه زمونږ دا ده چې موږ خپل هم قرآن له لاس نه وړو، نه قرآن رلو، نه تلاوت کو، نه د قرآن په ترجمه باندې ځان پوهه کو. او حال غټ د افسوس خبره خدا ده چې کم خلک موږ ته قرآن وایي او د قرآن والا خلک دي صاحب قرآن، هغوی ته موږ د هغوی سره موږ بغض ساتو، کینه ورسره ساتو. دا علما چې نن لګیا دي په دغه میدان کې د قرآن او د حدیث خدمت کوي، د قوم ته او د نسل ته او ستاسو د را روان په فتنو کې مبتلا نسل د قرآن ښیي، د دې دپاره چې ستاسو دا خلک د دې ګندګیانو نه بچ شي، ستاسو دا اولاد، او د بېدینۍ چې کوم سیلاب را روان دی د دې نه په امن کې شي. نو هر مسجد، مدرسه، خانقاه، دینی مراکز قایم دي، او په دې کې دغه علما خپل محنت کوي، کوشش کوي. نو مناسبه خدا وه چې موږ ورغلی وی د دې علماو خپې مو ښکل کړی وی چې موږ سره دومره لوی احسان کوي. خو لیکن د احسان په ځای باندې دا نه چې موږ په قلاره کینو چې څومره حده زموږ کوشش کېږي موږ تکلیف هم تکلیف ورسو، بغض هم ورسره ساتو، او بدرد هم ورته وایو. نو د صاحب قرآن سره نفرت ساتل په دې بنیاد باندې چې دا صاحب قرآن دی، اصل کې دا د قرآن سره نفرت کول دي، دا د علم سره نفرت کول دي، دا د حضور صلی الله علیه وسلم هغه علم چې نن علماو ته په میراث کې پاتې دی د هغې سره نفرت کول دي. نو چې هر کله د قرآن نه دومره لرېوالی راغی، دومره بعد رالی خپل منځ کې، دومره نفرت او بعد رالی د علماو سره او د قرآن سره، نو بیا الله څه وایي؟ ومن اعرض عن ذکری، چا چې زما د دغه قرآن نه مخ واړولو، فإن له معیشتا ضنکا، نو الله وایي زندگی به پې سخته کما، سخته معیشت به تنګ کما. او دا خو دنیا کې دا نقصان دی چې نن سبا موږ لګیا یو، دغه نقصان موږ ته رارسي. ونحشره یوم القیامة اعمى، قیامت په ورځ باندې به ړونه راپاسي، ړونه سترګې به کار نه کوي، ټول خلک به ورته ګوري دا سړی خو دنیا کې ښه بناو هر څه یې لیدل، نن قیامت په ورځ باندې ولې داسې ړون راپاسېدلی دی، سترې نظر یې نه لګي، ټول خلک به وایي چې ده کې څه ګناه وه دنیا کې ځکه داسې راپاسېدلی، ټول مخلوق ته به ستا د ګناه پته ولګي. نو ونحشره یوم القیامة اعمى، نو دا چې راپاسي د قیامت په ورځ باندې سترګې به ړندې وي، څه به هم ورته نه ښکاري، ټول خلک به روانې منډې به وایي، یو طرف ته به رواني، دا غریب به دا چلونه کوي، څوک به ورسره هم نه چې لاس نه یې ونیسي او یو سیټ ته یې بوځي، ځکه هر سړی په غم او تکلیف کې دی.
تاسو خو اورئ چې څوک به نه ښځه پیژني او نه به اولاد پیژني او نه به پلار پیژني او نه به مور پیژني، نو څوک لیوني دي چې تا به راځي او ته بړون یې تا به د لاس نه ونیسي چې رګه سیټ ته دي. ښځې چې قبر نه راپاسي او خپلې سترګې به ړندې وي ده ته به څه ښکاري نه، نو دا به څه وایي؟ قال ربي لم حشرتني اعمى، ای ربا زه دې ولې ړوند راپاسولم، وقد كنت بصيرا، دنیا کې خو زما غټې غټې سترګې وي، قتل به مې کول، دنیا به راته ښکارېده، دا ولې زه ړوند یم؟ هلته به ورته بیا جواب میلاو شو. دا داسې جواب دی د ناامیدۍ جواب چې د خدای د طرف نه تا ته دا جواب میلاو شي، نو بیا به ته څه کې؟ انتهایی خطرناک جواب دته میلاو شي. دته څه جواب میلاو شي؟ قال كذلك اتتك آیاتنا، تا ته زما آیتونه راغلیو، تا ته زما قرآن راغلیو، تا ته زما پیغام راغلیو، فنسیتها، نو تا یې کړه، تاړو پروا نه ساتله چې دا څوک ماته لګیا دی. د دین خبره شروع ده، ساسه پروا نشته، د عمل کولو کوشش کې نه اسې اوري، یعنی کم ټیم کې چې اوري هغه ټیم کې دا اراده وي چې زما عمل اراده نشته دی. نو بیا څه وایي؟ وکذلک اليوم تنسا، دنیا کې تا زما آیتونه هیر کړیو، بے پروا وي، غافل وي زما د قرآن نه، نن زه ستا نه غافل یم او بے پروا یم. داسې جواب میلاو شي څه حالت به یار؟ اللهم احفظنا منه، خدای موږ د داسې حالت نه په حفاظت کې وساتي. نو تاسو ماوي د دې ګرانۍ او د مهنګایۍ یو لوی سبب خدا دی چې زمونږ قرآن حدیث ته توجه نشته، قرآن ته هم توجه نشته. دا قرآن بیان کړی دا سبب